خجیدہ آیت نمبر 80 سورة یوسف آیت نمبر 80 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما استيئسوا خلصوا نجيا قال كبيرهم ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين فلما کله چې استيئسوا مایوسه شو دوی منه ددنه خلصوا ځان له شو نجیا جرګه کوونکي قال ویل کبیرهم هغه مشر په دوی کې الم تعلموا ولې تاسو ته پته نشته ان اباکم چې پلار ستاسو قد اخذ اغسطل علیکم ستاسو نه موثقا مضبوطه وعده من الله د الله په نوم ومن قبل د دې نه مخکې ما فرطتم څومره زیاتی کړه تاسو په یوسف په باره د یوسف علیه السلام کې فلن ابرح ده به همیشه ما الارض دلته په دې ځمکه حتی تر دې اذن چې اجازت وکړي لی ما ته ابي د ما پلار او يحكم الله یا فیصله وکړي الله تعالی لی د ما دپاره نه مړ مې کړي وهو د الله تعالی خیر الحاکمین بهتر فیصله کوونکی دی ارجعوا بوذي لاړ شئ الى ابيكم خپل پلار خواله فقولوا ورته ووایه یا ابانا ای بابا ان ابنک ذوي دي سرق غلا وکړه وما شهدنا موږ نه یو حاضر خبر الا مگر بما دغې خبرونه خبر یو علمنا چې موږ ته ښکاره پته وما كنا نه یو موږ باقي للغیب د پټو رازونو نه حافظین حفاظت خبردار موږ د غیب او حافظان نه یو یعنې موږ ته د غیب څه علم نشته واسأل تپوس وکړه القریة د کلیوالو نه التي هغه کلیوالو نه کنا چې قافلې والو نه واسأل تپوس وکړه القریة د هغې کلي نه التي هغه کلی کنا چې موږ پیه په هغې کې والعیر او د هغې قافلې والو نه هم تپوس وکړه اقبلنا چې موږ راغلي وو پیه په هغې کې وانا موږ لصادقون رښتیني یو قال یعقوب علیه السلام ورته بل نه نه داسې نه ده ما دوی غلا نشي کولی خو بلکې سولت ښایسته کړی ده لکم تاسو ته انفسکم ستاسو نو امر نیو کار په صبر نو صبر بکم جمیل ښایسته صبر عصی الله قریب ده چې الله تعالی ان یأتیني راولي ما ته بهم دوی جمیعا ټول انه د الله هو العلیم دا پوهم دی الحکیم حکمت والم دی وتولى او تاو شو عنهم د دوی نه وقال یا اسفا وغم علی یوسف یوسف وبيضت او تک سپین واوښت عینا او سترګې د هغې من الحزن د غم د لاسه فهو کظیم نو دی و غصه هضم کوونکی غمجن قالوا وی تالله د معنې په الله قسمې تبته او ته همیشه تذکرو یاده یوسف حتی تر دې تکونه چې شیبه هردن رنځور او تکونه یا شیبه من الهالکین هلاکېدونکې قال هغه ورته وی انما زه خو اشکو شکایت کوم بس د خپل غم و د خپل تکلیف و حزن او د خپل غم الی الله ته تاسو ته خو مې څه نه دي ویلي واعلم ما ته پته من الله د الله تر ما د هغې خبرو لا تعلمون چې تاسو پرې نه پوهېږئ یا بني ای بچو اذهبو لاړ شئ فتحسسو ګورئ من یوسف هم ګورئ واخي او ورور هم ګورئ ولا تیأسو من امیده کېږي من روح الله د الله د رحمت نه انه شان دا دی لا یأسو نه امیده کېږي من روح الله د الله د رحمت نه الا القوم الکافرون مگر کافر قوم فلما کله چې دخلو دینونه وتعالی علیه د خواته نو قالوا یا ایها العزیز ای عزیز مصر مسنا موږ ته رسېدلی دی او اهلنا زموږ اهل ته الضر تکلیف وجئنا موږ راغلي راوړی دی ببضاعة سامان مزجاة کوټه په او پته پوره کلنا زموږ دپاره لکله پې منه وتصدق او لږ خیرات هم وکړه په موږ ان الله بېشک الله تعالی یجزي بدلې ورکوي لمتصدقین خیرات ورکوونکو له قال نو هغه وی هل علمتم دا څه پته ده ما فعلتم څه چل کړه تاسو به یوسف د یوسف علیه السلام سره واقع د هغه ورور سره اذ کله چې انتم وایي تاسو جاهلون خبره قالوا هغه وی انک آیته لانت یوسف لکه چې ته یوسف یې قال هغه ورته وی او انا د یوسف علیه السلام یم وهذا او دا مې اخي خپل ورور دی قد من الله والله احسان وکړو علینا په موږ باندې انه شان دا دی من کم سړی چې یتقي د الله نه یریږي ویصبر او صبر کوي فان الله یقینا الله تعالی لا یضیع نه ضایع کوي اجر المحسنین ثواب د منهکانو قالوا هغې ورته ویل تالله زموږ د په خدای قسمي لقد آثرک الله یقینا ته غوره کړی وي الله تعالی نه په موږ انا بېشکه کنا وان کنا بېشکه موږ لخاطئین خطاکار قال یوسف علیه السلام ورته وویل لا تثریب علیکم هېڅ تیری نشته په تاسو باندې اليوم نن یغفر الله لکم الله دې تاسو وبخي وهو ارحم الراحمین دغه بهتر رحم کوونکی دی اذهبوا ویسئ بقمیصي کمیس زما هذا چې دا دی فالقوه ور ورته علی وجه ابي د ما د پلار په مخ یأتي بثیو راشي بدلیدونکی واتوني راولئ ماله باهلکم د کور خلک هم اجمعین ټول ولما کله چې فصلت جدا شو العیر قافله قال ابوهم ویل پلار د دی انی ذا لاجدو من محسوسو ماریها یوسف ابي د یوسف لو کچرت لا لولا کنی ان تفندون چې تاسو ما ملامت کوئ قالو د کور خلکو ورته وویل تالله زموږ د په خدای قسم انک ته لفي ضلالک په خپله
خطا القدیم پخوانی کې. فلما کله چې ان جاء البشیر راغی زیری ورکوونکی القاه ورته وکه مثل وجهی په مخ د یعقوب علیه السلام پرتدن واپس شو بصیر لیدونکی. قال هغه وی الم اقول ولې ما نه ویلي لکم تاسو ته انی چې زه اعلم پوهه من الله د الله طرف نه ما په خبرو لا تعلمون چې تاسو پې نه پوهېږئ. قالو یا غي یا ابانا ای بابا استغفر ته بخښنه وغواړه لنا زموږ دپاره ربکه د خپل رب نه ذنوبنا زموږ د ګناهونو فاستغفر لنا ذنوبنا زموږ د ګناهونو بخښنه راله وغواړه انا بېشکه کنا ومونږ خاطئین خطاکار. قال هغه ورته ویې سوف استغفر لکم د بدله مسلسل بخښنه غواړم ربي د خپل رب نه انه زما دا رب چې دی هو الغفور دا بخښونکی دی الرحیم همیشه مهربانه دی. فلما کله چې دخلو دی ورننوتل علی یوسف د یوسف علیه السلام خواله نو آوازی ورکړو یوسف علیه السلام الیه د پلار نه د ځان خواته ابوی خپل پلار له. وقال وید ادخلوا ننوځئ مصر ته انشاءالله د الله په حکم آمنین محفوظ. ورفع او اوچت یې کړه ویې ابوی خپل مور و پلار علی العرش په عرش باندې هغه چت هغه پالنګ ته وخرو پرېوتل دارونه له د یوسف ته سجدن په سجده. وقال ویل یوسف علیه السلام خپل پلار ته یا ابت ای بابا هذا دا تأویلو هغه معنا د رؤیا زما د خوب من قبل پخواني قد جعلها چې ګرځولی و دغه خوب ربي زما رب حقا رښتیا دا دی د باچا کړمه وقد احسنا یقینا ښایسته کړی بي زما اذا اخرجني کله چې د راوویستم من السجن جیل نه وجاء بکم او راوستئ تاسو من البدو د بانډو نه ومن بعد وروسته ان دغه شیطان چې ټونګې والی وي شیطان بیني زما په منځ کې وبینیم خوتي زما درونو په منځ کې ان ربي بېشکه زما رب لطیف باریک بین دی لما یشاء څه چې وغواړي انه د الله هو العلیم دا پوه هم دی الحکیم حکمت عالم دی. رب خدای قد آتیتنی تاراکم مل من الملک حکومت وعلمتنی تعلیم در لراکم من تاویل احادیث د چل خبرو. فاطر السماوات نو ای پیدا کونکی د اسمانو والارض ځمکې انت ولی ته زما کارسازی په دنیا کې والآخر په آخرت کې توفنی ما وفات که مسلمان والحقنی او ما میلاو که بالصالحین د نیکانو خلکو سره. ذلک من انباء الغیب دا د غیب خبرونو نوحی چې موږ وحی کولی که تا ته وما کنت نه وې ته لدیهم د دوی سره اذ کله چې اجمعو دوی فیصله کوله امرهم خپله فیصله وهم او دوی یمکرون تدبیر کو د یوسف علیه السلام د وجلو وما اکثر الناس نو اکثر د خلکو ولو هرسته اگر چې ته ډېر حرص وکړې بمؤمنین ایمان والا وما تسألهم او ته نه غواړې پیغمبر علیهم د دین علیه په دې دین د اسلام باندې ټیوشن فیس این ونه دی دا الا مگر ذکر دی للعالمین د ټول مخلوق دپاره. وکأین او څومره دي من آیت نښې په السماوات په اسمانونو کې والارض په ځمکه کې یمرونه چې دا خلک تېرېږي علیها په دغې نښو باندې وهم خو دوی عنها د هغې نه معرضون مخ اړوونکي بل طرف ته دي. وما یؤمنو ایمان نه راوړي اکثرهم اکثریت د دي بالله په الله باندې الا مگر وهم دوی مشرکان دي. افامنو ولې دي محفوظ دي ان تأتیهم چې رابشي ته غاشیة عذاب خورېدونکی من عذاب الله هغه خورېدونکی من عذاب الله عذاب د الله او تأتیهم او یا راشي دي ته اساعت قیامت بغتة اچانک وهم او دوی لا یشعرون پوهېږي نه. قلت ودوی هذه سبیلی دا زما لار ده چې د دین اسلام طرف ته ادعو رابلم د خلک الی الله طرف ته دین اسلام طرف ته علی بصیرة خپو سوچ انا زهم ومن او هغه څوک هم دین طرف ته رابل کې اتباعي چې زما تابعداري یې کړې. وسبحان الله د پاکي بیانوم د الله تعالی وما انا نه من المشرکین مشرک وما ارسلنا موږ نه لېږلی من قبلک استانه مخکې الا مگر رجالا سړي لېږلي نوحي چې موږ به وحي وکړه الیهم هغې ته من اهل قرا کلیوالو ته. افلم یسیرو ولې دوی نه ګرځي په الارض په زما کې فینظرو چې وګوري کیف کان څرنګه و عاقبة انجام المکذبین الذین دا خلقو من قبل چې نه مخکې تېر شوي. ولدار الاخرة او کور د آخرت خیرون ډېر بهتر دی للذین دا خلقو دپاره اتقوا چې تقوا اختیار کړي فلا تعقلون تاسو عقل نه لرئ آیا تاسو عقل نه لرئ حتی تر دې اذا کله چې به استیأسن امید بشو الرسول پیغمبران وظنوا او ګمان به وکړو انهم چې دوی ګنې قد کذبو دوی ته دروغ ویلی شي یعنې دوی ته نسبت د دروغ وشو جاءهم راغی به دوی باندې نصرنا امداد زموږ او فنجیه نو نجات به مو ورکړو من نشا چاله چې به مو غوښته ولا یردون واپس کولی کېږي باسونه عذاب د مګان القوم المجرمین د مجرم قوم نه. لقد کان یقینا شته فی قصصهم په قصیرو د خلکو کې عبرة نصیحت لأولی الباب د عقلمندو خلکو دپاره. ما کان نه دی دا حدیثا قصه یبترا چې د ځانه جوړه کړی شوې ده لیکن دا تصدیق الذي تصدیق دی د هغې خبرې د هغې کتاب بین دی چې د دې نه مخکې موجود دي و تفصیل لکل شی د هر یو څیز وهدن او هدایت دی ورحمت رحمت دی للقوم دپاره د قوم یؤمنون چې ایمان لري.